عزت میں تو سے مومنین تا خطاب کئی کہ تو سے مومنین مسلمانوں کا من سے تیرے دوے ڈالے دوا جماعتینا دوے گروپے پا من سے جنگ جگاڑا روشی بے تو سے مسلمان دے دوے ڈالے پا من سے دے صلح و دے جوڑے کولے کوشش کئی دے ایگے منشی دی کی میں اختلافات وی جنگ وی جگاڑائی دے ایگے زیوتاولے کوشش ما کوا بلکہ دا کوشش کوا چی اللہ رب العزت دا دی دوارے منشی جنگ و جگاڑے ختم کی دیر فضیلتین دی آخر شوئے بوئی بہارت دغایت شاء اللہ فہمین چی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا چی کچھے دی مومنین دوی ڈالے پخبلے منشی سرا پا جنگ جگاڑائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بے تو سے مسلمان دے گے دوے ڈالے پا منشی دے صلح کولے کوشش کی اس دا آیت کریمہ اللہ رب العزت چاہ متعلق نظر کرا دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت تھا چی بیوہ موقع بندے فرمین چی نبی علیہ السلام تا چاہو فرمین چی عبداللہ ابن عبائی رئیس المنافقین پلا چی ویرا خلیوہ ایمان دوات میں ویروا فرمین چی نبی علیہ السلام خبرہ قبیلہ کرا نبی علیہ السلام چی کل عبداللہ ابن عبائی تور رسیدو اور نبی علیہ السلام چی کی مسوال لیوا وہ ایک نکیش رو نو عبداللہ ابن عبائی تاویل چی نعوذ باللہ دا تو چی کی مسوال لیدو اختم رسنوری سوال لیدو پرا دانا موتا بدبوئیر سے نو دا انسوار نیو صحابیو ایو تاویل عبداللہ ابن عبائی تا چی ظالمہ دی نبی علیہ السلام چی دا کیما سوال لیدو دے دی خوشبئی دے تو ناڑے رس جوتا دا خطب پیغ ہے نا بہارل بید عبداللہ ابن عبائی دی طرف نا یو کسر چیک شو خبری سر شریک را آخیر شیو بل بوالے سرا شریش بے اللہ رب العزت دایت نزل کی چنا چکلا دوی ڈالے من چه اختلافاتی بے تو سے دخلو سہولت شکایی ہے کوشش ہوگی دارے کسنا مفسرین فرمائیں چی دا دی مدینہ سے دعا کو منید انسوار ہے اوس و خزرج گاٹے گاٹے قبیلے ہوئے چکلا نبی علیہ السلام مدینہ تا تشریف روڑو خودی وی ہر وقت بخبل منشی پہ جنگ جگاڑے ہوئے دی سلے دی دوی سوے کولی دشمنی ہوئے وہ یو بلنے مڑی سرا گولو دی جوڑے ہوئے سے کیا نہیں نو اللہ رب العزت چی نبی علیہ السلام مدینہ تا روائے نو توئی ہوئے چی دگے مسلمان انسوارے پہ منشی شو کا جوڑے ہوگا بے چیوزر نبی علیہ السلام مدینہ تا روائے او دگے اوسو دے خزرج خلق پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نوڑو بی دیدہ سلے کولے جگاڑے دے دق ایمان پہ برکت پہ جگ پلا مخا ختمش لے بہارا دا خویو شان نزولو چا اللہ دا آیت ویلے نزولو باقی دا آیت اس عام دا چکلا موتو دا سیک مولیم شی جی دا موت دوا مسلمون اڑی نا دی یا دے مو گاونڈیون دی دے دگے سے خبری شی اختلاف تا پس مسئلے اختلاف لوگ لدا بے موتو دا تا انتظار نو تا گئی چکلا چی سرامنگی بے ورست جوڑا ہوتا گئی نا چی تو تا انتظار لگی چی دا دعا کا سونی نا پاخری موڑ سروی لوڑ دی بے تو یو فاریق تاویر شا بل فاریق تاویر شا بے دی پہ مانشی دی صلح کوشش ہو دیکھے تو پرا مشرطے با ضروری نہ دو چی تو جکل مشر ہوئے بے دوے کا سونی مونشے جوڑا کھوا دیکھے تو پرا جکلی ماتا باری ملکیہ ضروری اندو نا اللہ ومی چی تو چیزر ایمان نوڑا دا بل بیت دے صلح کوشش کوا کچری دی اللہ منو بے تو خبری تا دیچاو کی ہوئے نو سی وہ کچری بے دید تو خبری تا ہوئے نو نیو نو کم از کم تو خبلا غورت شکلا خلوص سکلا نو اللہ رب عزت فرمین چی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا چی کلا چی دی مومنین دوی ڈالے خپل مان سے بجانگ جا گڑائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بے تو سے دگے دوارے پا مانشی دی صلحہ کوشش رکی
فرمایي چې الصلح خیرون، الصلح خیرون، چې همیشه په صلح شي الله رب العزت خیر او برکت اچوله ده. جنگ جګړه نه سي نه وځي، بلکې الله نبی فرمایي چې نه صلح شي خیر ده. اګه چې یو کس ته نقصان ورسو تو نه مړو کو ازدار چې به تو صلح او کې دا ډیره بهتره ده د دې نه چې ته بدايت څنګه مړاوي نه یو انسان دغه غلطي وشله هغه غلطي بیا تو واپس ما کوم، بلکې د انسان د وینې حرمت چې کیم تک دوست ته ته خیال وستا اصول او چې په کیمه طریقه ہے باقي د معاملات سره پرې ځوا د الله سره کسرګي چې شریعت شاده حکم دا چې کچري یو سړی کا تیلوي کا ځان مړاو کې به د یو حکم ودا چې کچري والے سونی غوړي به د قصاصن حکومت د نه سروي قصاص دغه دا او کچري به د مقتول چکیم سړی مرشوه دا دیغ ورسون دا وړي چې نه بس می ځای نه مړی می دیاز نه وخوره به چې دیا تو رسول هدو کې بیا څه دو نو به حالت چې کیمه خبره شي خو الله او د الله نبی موت او د صلح ترغیب وکړي چې چیرې چې دوا مؤمنین وي دوا مسلمان وي دوا رشتہ دارون دي دوا ګاونډیون دي به دې په منځ همیشه د صلح کولو کوشش کوي او د دوی مسلمانې په منځ جغلخوري کولو یو بل ته خبره رسولو او د دوی مسلمانې جنگ جګړې ته انتظار کول دا نه الله منع کوي چې نه د عمل د توسه نه دا بلکې دا خو د منافق سړي عمل دا چې دای د دوی مسلمانې د قتل تا یا د دوی مسلمانې جنگ جګړې تا یا د دوی مسلمانې اختلافات د څه کوي انتظار کوي. اسلام میں چې صلح ہو کیا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اسلام فرمای چې کچېره به تو سے صلح وکړه دواړه فریقین صلح منځ راکړه اګه بعد بیا یو ګورو یو فریق زیاتای وکړو بابل باندې ظلم وکړو الله فرمای چې به تو سے مسلمانو د مظلوم سړي مدد وکي او ظالم نه بدل وتا اذا الله ټول مؤمنین ته فرمای چې کیم سړی چې مظلومی به په موت مسلمان سړی باندې مدد شدا لازم د موت کوي دي مدد نه چې د دوا مسلمان د موت وړینه لکشي به موت په هغه په مان چې نه را د اختلافات دي جوړوله کوشش کوي نو الله فرمای چې ته د مظلوم سړی مدد وکي اذا کا په جنگ جګړه شي کا کلای کا محلاوی کا قومي کا بل وطن وی چې کیم زویاوی او مسلمان مظلومی به موت باندې د ایک مظلوم مسلمان مدد کول سره لازم دي. ماشاءالله رب عزت فرمای چې فإن فاعت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا چې کچېره د دوا ګیرو چې خپل منځ اختلافات تا دا کچېره په صلح کوله باندې روزي شي به تو سي دی په منځ په انصاف سره او په عدل سره چوکي صلح وکړي. اشاره دغه طرف ته دو چې کله تو سه صلح کوي به پاس صلح شي د یو جانب طرفداري ما کوا نه دواړه تو ګورا چې کیم انسان غلطي په غابه د نقصان شې دوا او ایک نه نقصان اوخلا و مظلوم ته نقصان ورکا نو الله رب العزت ګورا په ګونه پاک شمیرو تو ستا د دغه حکم کوي د دغه وجه دا غدو چې سورۃ النساء اول آیات دا الله رب العزت فرمایي چې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده جو مسلمان ہے تو سے خپل ما سے جنگ جګړه اختلافات فسادات د دې د وجه ما کوي ته تو سے ټول مو د یو نفس د آدم علیه السلام نه پیدا وستا او دا غارنګ وخلق منها زوجها او دا غا د آدم د غسه پښتینه مې د ذکر ولا او د تو سے اده ام حوا یا پیدا وا نو الله فرمایي چې یو آدم او حوا نه مې پیدا وستا او تو سے بیا یا په خپل ما سے جنگ جګړه او اختلافات سوتي نو څنګه الله فرمایي چې تو چې خپل سکاورې سره جنگ جګړه نه کوي خپل ترځي سره جنگ جګړه نه کوي دا غارنګ خپل گاونډي سره خپل رشتہ دار سره
د دغه سره جنگ جګړه مه کوه بلکې کله چې ګاونډي دی دا یا د وریر دا یا د رشتہ دار دا یا د تر ځای دا یا کومو ته چوتوي چې دا کومه تربیر ده دلته چیرې زونو نه ټیټو نه الله نبی فرمایي چې کله چې وسړی په تو باندې پوس راونی به تلش کې زونو ته ټیټ کا الله وی تو ته په هغه بدل شي عزت درکې څه درکې عزت درکې مثلا تو گاونډي دا تو وریر دا تو تربیر دا تو تر ځای دا اتو سره زیاتای کوي تو زور و ته ټیټ کا الله وی د عزت ختم کې الله وی تو څه درکې عزت درکې الله نبی فرمایي چې تو دې په دوه واښې دي تکبر نه او د زون د نوموري نه زونینا بچو ستیه الله وی دمر عزت د دغه وجه نه درکې چې تو په وهم او په ګمان شانه نو ګوره کله چې مو ته مسلمانو د الله جل شانو په یو حکم د عمل وکي بل رب عزت مو ته د هغه د وجه لوی اجرنا او لوی بدله روکي یو حدیث دا مسلم شریف روایت تا چې شیطان چې کیمده د شیطان سردور ایک سر الله رب العزت وعده کړی چې تر قیامت به زتو نه مړم چې کله قیامت ورځي به تو مړم خو چې دغه شیطان کیم ذریات تل و دین دي امرې ریا او پیدا کې ریا حدیث سي چې شیطان هر سبو مله او هر وګا مله چې کیم یا لو دین دي هغه لږی مختلف علاقې او مختلف زویتا چې توسه د مسلمان او د خلک په منځه اختلافات او جنگ جګړه جوړ کړي یا خلک د دین نه گمراه کړي خلک د الله خبره نه منې کړي خلک د محمد رسول الله د سنت نه منې کړي نبی رسول الله سلام فرمایي چې کله به د شیطانون د کیمل ودینه دا چې کله خپل مشر شیطان ته واپس روشي لیاوي ګامل یا وی ګامل نو سبومل به شیطان د هاریونه پښتنه کوي چې ته چې مو دنیا ته راځلای به ته دنیا کې څه وکړو فرمایي چې شیطان وځره دوی چې مو د الله له پچا باندې انکار وکړو پچاله به د محمد رسول الله د سنت نه انکار وکړو چال میس پرې دو چال ژا پرې دولا چا زکات پرې دو یاري چې کیم شیطان کی مسلمان د کیم نیک عمل نه بد کړای هغه وړي کا شیطان هغه ته وی چې مو د عمل نه نو خو چې شیطان سو خوشی نه کوي باخیر شي یو وړي کا شیطان تر ټیک شي باو ته وی چې د دنیا ته راځلاو خو مو دنیا شي د چار وکړه چې خاوندو کې رولې په منځه می اختلافات پیدا یا دوی مسلمان ورینه شي می اختلافات او جنگ جګړه فساد جوړ کو به نبی رسول الله سلام فرمایي چې شیطان به دا غلوت خپل سینې پر اوسي او توي چې اصلي چار توکړه او ته د موزای چې تو دوی مسلمانې پورې ورینه په منځ تراوچو اختلاف نو الله رب عزت څنګه فرمایي چې فاصله بینهما جو مسلمانې تو سے خپل ورینه مرچې د صلح کوشش کوي د اختلافات او د جنگ جګړې د زیاتولو کوشش ما کوي الګور الله فرمایي مو تو تا چې تو سے صلح کوي اذا ټول خلق ته حکم داش ما ته ویل چې د صلح کولو ته پورا ملکی مشری د قوم سردوري یا مشری د تشا ضروري نه دي نه چې تو د واسه کړي او دعا وړي ته سیخ لیاره تر واستای شه او هغه مرشي جنگ جګړه ختموي شي به دغه کوشش کوه د دې لوی فضیلت ته میو تو زلغونن سبو چې کیم خل جوړه کوي هغه خپل مقصد ده چا سیک پر شریری هغه خپل مقصد وي د الله د پرسه کې نه سبو جوړه نه کوي وګوره چې کیم سړای د الله رب العزت د رضا د پره د دوی مسلمانې په مان شو راغلي وا دوا مسلمان سره لري به الله رب العزت د سړی ته سم راجر ورکړي د حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت تا آپ فرمائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ یو مسلمان سړی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمائے چې کله یو مسلمان سړی د دوی مسلمانې پوړینې په منځه د صلح کولو کوشش وکړي واغه دوا مسلمان وړینا په خپل منځ سره روزي آشي به چې کله د سړی صلح وکړي
به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دای چې دوی مسلمانې وړینې په منځ صلح وکي واپس صلح باندې روزي راشي به چې د په د صلح چې کیم قدم خوستدا الله رب العزت دته په یو قدم په بدل سره د یو غلام آزادول ثواب ورکړي یو بدلا دوامه فرمای چې دوامه بدلای دغای چې الله رب العزت د دې چې سامره معاملات وی هغه ټول معاملات سیخ کی او د دې تکلیفین بچ وسدي او دریمه وعده نبی رسول الله سلام ذکر کای چې دا سړی چې کله جوړو کی او د مجلس نه واپس سي بدایلیا کې ته واپس نیتره چې الله رب العزت د ټول کبیره او صغیره ګناینه معاف کړي ازامره لوی فضیلت تا د دوی وړینه په منځ صلح کوله خو چې صلح خیر خوایي په نیت یای او د الله جل شانه رضا مقصود دی دا رنګ د غارث ابن مالک رضی الله عنه روایت تا فرمایي چې نبی رسول الله سلام فرمایل چې زه توسې ته د رجې نفلینا د منځ نفلینا د نفلی حجنا د نفلی عمرین افضل عمل نو شو صحابه او تو فرمایي چې رسول الله ویلینا نبی رسول الله سلام تو فرمایي چې د نفلی منځنا د نفلی رجینا د نفلی صدقینا د دغه ټول افضل عمل دغه دا چې توسې دوی وړینې په منځ صلح وکړي ځکه چې د دوی وړینې منځ چې کوم جنگ جګړه ده د دغه اثر په ټول خلک باندې پرېوځي دا خو د هغه خلک برېښ نبی رسول الله سلام فرمایي چې کوم خلک د دوی کسونه په منځ د جوړه کوشش کوي خو هیڅ کوم خلک خپل منځ جوړه وکړي مې تو څه زید او حسد نیولې چې نه د موتر بیر دا کچره مو جوړه تلوسو تک شیر دو به خلک وی چې دا خو جګړه نشته سره کوي یا کم زیرا یا مې کورې سره جوړه وکړه به اورې سبب مو باندې پوسای یا مې کتر سره جوړه وکړه به سبب ته تر په مو پوسای یا مې ماما په مو پوسای نه اسم حدیث ته وی چې نبی رسول الله سلام فرمایي چې بل مسلمان تا زون ته ټیټو ستا به الله ته د څه درکې عزت درکې و اس نبی رسول الله سلام فرمایي چې کله یو سړی سره تو جنگ جګړه وکړه او تو صلح سره وکړه د صلح الله یا خوشي او د الله نبی یا خوشي فرمایي چې نبی رسول الله سلام اخري حدیث ته وی ټیم پیرادا نبی رسول الله سلام فرمایي چې موږ جبرائیل روغای وحی توشلا چې په ورځ د قیامت وی الله رب العزت ته مقتد وکاسون رو واستل شي به وایو سره الله ته وی چې الله د مو ورېر دا د مور رشتہ دار دا خو دنیا شي مو سره ظلم کړو یا الله ته مو ته د ظلم بدلا د نارو کې په آخرت شه فرمای چې الله او تو فرمای چې د سړی ول نیکی د مظلوم ته وی کی چې د چا د سره څه کړو ظلم کړو د ظالم سړی چې کی منه کی وی نه کمال وی آیا ظلم په بدل انشاء الله مظلوم ته زنور کی خو د مظلوم حق ویل یا پیرانی بی والله مدعی تو وی چکیم مظلومی مدعی چیسنے کی گو مزنے دیر پر خود دنیر عمال نشتا اس تے بیا سپوشی فرمائی چا بیا وی اتویا مظلوم سڑائی چی اللہ چی دا مو دنیا شکیم گناہی نا کردی دے دے گناہی بوجھ پا دا بندے وچوا بے نبی علیہ السلام حدیث سی چے غوش اڑن چی کلا آگا مظلوم سڑائی سو توی چی اللہ دے مو گناہی نا دا بل سڑی بندے وچوا بے نبی علیہ السلام پر جڑو شو چی گورا دا دا آخرت ریز دو او په آخرت چې به هر سړی وای ونه کې غوړي چې الله څنګه څه شپه کامیاب شو او پاولیس فرمایي چې څنګه به نه کیه نه درکای به نبی رسول الله سلام فرمایي چې غنا بعد و الله یک سړی ته وی چې کیم په دنیا شه مظلومي چې ته مخمخ وګوره به چا کله مخمخ وګوري به مخمخ د سری زره غریناوي د سری زره محلات بنگله وای به واسړی وته وی چې الله د دې چا د پر دی والله رب العزت تو فرمایي چې دا چې متصق د دغه قیمت او بدل روکی به دغه محلات ته او دغه سره درته ز اخل کول ولم اسای وته چې نه یا الله دا قول یاد انبیاء د پر دي یاد شهدا د پر دي مش خو دغه زوی تا نشي راسته فرمایي چې الله او تو فرمایي چې نه کته مو ته دغه قیمت روکو به تو ته د بنگلې د سره زره ول په دیر کو اسای وته چې الله زڅکی عمل دمو چاته ته ز دیر کو تو به موت د سری زره د محلات او غرین او بنگلې روکه الله او تو فرمایي چې دا کیم سړی چې تو سره په دنیا کې ظلم کړهو دا معاف کا
دی ورته وی چې الله معاف مې ده چې مو ته دومره لوی نعمتونه راکوی زه یې معاف کوم چې کله دی معافي ورته وکړي نو الله ورته وایي چې وسیع لوس سره ونسیه او دواړه جنت ته ګډه لوټ شي ورسېدل اس په دنیا انشاءالله رب العزت د موت مسلمانو څه کوي جوړه کوي او به مې جوړې دی واجه الله جنت ته به مې چې په دا دنیا باندې موت خپل مسلمانو لري سره جوړه وکي ریغه وکي که اگر باندې په غلط ویا بیا جوړه توکا به الله سم راجر وکړي نو د خپل وړینه منشه رشتہ دارونه منشه علاقې د یو بل منشه اتحاد او اتفاق جوړایي د اختلافات کوششوں ما کوي الله سورۃ ال عمران سے فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چو خلق د قران مضبوطی سره اونسه او ډاله بوزي ما کوي او د میو ته چې نن سبا کې اختلافات دي دغه ټوله وجه دغه دوی چې دامه پریشه ده او ډاله بوزي په شلاګیا جګړه سره پکای کنه کوي کیس ګور 8 فروری ته د موت او لوټی نه دي اس وزیر اعظم سے ایک ډوړی پاتا نشتا ایم این اے سے ایک ډوړی پاتا نشتا ایم پی اے سے ایک ډوړی پاتا نشتا پتا شتا چا نه یو پی ټی آی جنډا لګولې یو جماعت اسلامي جنډا لګولې یو جمعیت لګولې یو ایم ایم پی دي کسب لګونې دا وی لګولې اس دا غورېغه دوی وا نظریات دي ته لګولې دي او د دې په وجه موت جګړه کوي کنه کوي پی ټی آی ول جمعیت ته جړه کوي کنه کوي جمعیت ال پی ټی آی ته کوي کنه کوي جماعت اسلامي ول دغه دوړې ته کوي کنه کوي اس ایم پی اتونه جوړېده ایم ان ای اتونه جوړېده وزیر اعظم اتونه جوړېده چاغه بارشي ته یواري پیانه درکای په دمو ته ویلې ځړې سره پکای ریغه د جمعیت ولې نظریه خپل اوسوتا ووټ یا ورکا سپورټ یا وکا کو د دغ جمعیت د وجه پی ټی آی ول تزیاړه ما کوا ته دی پی ټی آی ولې اس دی پی ټی آی ولې د جمعیت د وجه ټول علمونه ته بدرت ماویا مې ته څه وی کنه فضل الرحمن مولوی سیبدا چې سرانګه د عالم خدا پګړي کو پرتا دو مو ته سز نه جوړای جمعیت اسلامي د مو ته ویله بدرت وتوي نه پرې د خپل ووټ تا کا چوي زړه د غوړ خو ته وای چوا کنیا چې به ویله مو ته یو بل ته ځړې سپکای سوشل میډیا کو ټول استعمال ایه اکسوک سو ځړې یو بل ته سره پکای دغه مو ته خلک چا دې برداشت نه نو یو سیاست دی وجہ یو جمهوری نظام دی وجہ چا اسلامی نظام دایانا او په دا باندې کې تر قیامت اسلام نافذ نه دا یو دوسوتیا په دغه جمهوری باندې اسلام نرسي او د پاکستان جوړول او یا کول نه ډیر وشو چې اسلامي قانون شته پښه چې په دا جمهوریت مو ته اسلام ورواله د شاله پرسي خو اسه مو ته یو بل د څکای بدر سره پوي به دغه بدر د ورنه زونینا بچکه پله مار سے اتفاق پیدا کې 8 فروری و 13 شي کوټی نه و 13 شي دا کیم رته چې تو زیاړه کړی د تو سرنګ مخمخ ورسه پکی مسترګه وتا ګوره چا سیک بار شوه بیا په روډ یانه میندا تا خو یې زو ته ګاډي درته شرای بیا به سیک یانه مینا نو الله دې پورا د جنگ جګړه اختلافات یو بل ته بدر دویل دا باندې مو الله نصیب مو جهنم ته چای الله رب العزت عمل کولو توفیق نصیب فرمای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا خطايانا وذنوبنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم انا نعوذ بك من سيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من البخل والجبن والرياء والكبر والحسد والنميمة والغيبة والزنا والفواحش اللهم ربنا يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب اغفر لي شيخي وأبي اللهم رب اغفر لي شيخي وأبي اللهم رب اجعله مثواه في جنة الفردوس اللهم رب اجعله مثواه في جنة الفردوس اللهم قنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب